أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين يحصى لما لبثوا ومدى. اسماء اللہ الحسنہ کی نن چې د کوم نوم نه بحث کو هغې ته المحصي وایي. قرآن مجید کې المحصي نه دی استعمال شوی، البته د دې افعال قرآن مجید کې ډېر راغلي دي، لکه احصاه الله ونسوه، یا دا آیت کریمه چې وایو احصاء شمیرلو ته وایي، ګنتی کول شمیرل، او د هغې نه المحصي بطور اسم د سنن ترمذي هغه روایت کې شته دی. او موږ مخکې نه ویلي دي چې د اسماء الله الحسنہ دغه کوم تفصیل په حدیث کې راځي، دا تفصیل رسول الله صلی الله علیه وسلم نه دی کړی، بلکې دا تفسیر او تفصیل بعض راویانو کړی دی. دا تفسیر بعض رواتو کړی دی. مبارکې څومره خلقو چې اسماء الله الحسنہ باندې کار کړی دی، هغې المحصي د الله په اسماءو کې لیکلی دی. په دې کې د بعضې خلقو نظر خدا دی چې محصي او محیط دا په یو معنی دی، یعنی المحصي المحیط، چې دا کله په یو معنی دی بالفرض، د بیا جدا جدا استعمال یې ولیکېږي. ذکر قرآن مجید کے ان اللہ بکل شیء محیط، کان اللہ بکل شیء محیطا، اس فرق خوشتا پر دے دواړو کے باریک. احصاء او احاطہ دواړه جدا جدا سيزونه دي. عربی دا اردو یا پښتو نه ده، دا خو الفاظ بالکل جدا جدا دي. کله چې عربی کې د یو څیز محض صیغه قدرې بدل شي که نه، نو مضمون د یو ځای نه بل ځای ته رسي. دا خو احصاء او احاطه ځان له څیزونه دي. صحیح تعریف دی کې دا دی چې احصاء ویلی شي علم کې راګیرول، شمیر کې راګیرول، او احاطه بیا عامه ده. ایک علم کې راګیرول هم وي، په قدرت او په طاقت کې راګیرول هم وي. اوس خبره سمه شوه. الله محیط هم دی، په دې معنی باندې چې هغه د هر څیز نه احاطه کړې ده. احاطه بالا هغې راځي چې علم حاصلي، چې علم نه وي نو احاطه نه کېږي. یعنی د احاطې دپاره احصاء لازم ده. الله احسام کړی ده، الله احاطه هم کړی ده. قرآن مجید کله کله مونږ باندې د الله د نعمتونو ذکر کوي. هلته فرمایي وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. که تاسو د الله نعمتونه په شمیر کې شروع کړئ چې دا الله په ما دا احسان دی او دا احسان دی او دا احسان دی، لا تحصوها، هغه راګیرول نه شئ. یعنی یو سړی دا نشي ویلی چې په ما باندې د الله صرف دغه نعمتونه دي. ډېر داسې نعمتونه به وي روحاني غیبي چې هغه انسان ته به نه وي معلوم. بې شمېره نعمتونه به وي. تاسو به کتلي یو سړی یو ځای کې ولاړي، د ده څه کار پېښ شي،
د یو سیکنډ دپاره دی د هغې ځای نه اخوا شي او یکدم هلته کې اکسیډنټ وشي دا انسان دې ځای نه چا لرې کړی دی دی کې دا د الله نعمتونه دا انسان شمیرلی نشي سوال نه پیدا کوي الله رب العزت یوازې زمونږ نیکۍ نه شمیري بلکې هغه زمونږ ګناهونه هم شمیري او مونږ یې دې نه خبر کړي هم یو چې کله د قیامت ورځ راشي نو هر انسان ته به د هغه عمل نامه لاس کې ورکړی شي دوه قسمه خلق دی یو هغه خلق دی چې د هغې اعمال صحیح دي عقاید یې سم دي یاد ساتئ د عمل دپاره د عقیدې صحت لازم دی زمونږ خلک په دې څیزونو نه پوهېږي نو بیا د دین مذاق اړوئ په سن کې یو زنانه وه هغې به ټول عمر د جذام علاج کو هغه غیر مسلم وه چې کله مړه شوه نو خلقو تپوسونه شروع کړل چې دا زنانه به جنت ته ځي که جهنم ته وځي خو دا تپوس خو هغه سړی کوي چې هغه خپل دین نه واقف نه وي زمونږ دین خدا دی چې د یو انسان نیکی بالا هغې قبلیږي چې د په الله او د هغه په رسول یقین دی په رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې ایمان چې نه وي عمل نه قبلیږي دا ضابطه خو قرآن خولی ده دا پچموزې کوي خلک د سوشل میډیا باندې خو ډېر راځي وی انګریزان دوايي جوړي 1 نمبر نو هغه جهنميان دي او مونږ 2 نمبر دوايي خرڅو نو مونږ جنتیان یو ما ته یو ملګري وویل نو ما ورته مې دته چا جنتي ویلې یو سړی ګډون کوي نو آیا دی جنتي دی د شعیب علیه السلام قوم الله پسې تباه کړو دا مهرباني کوي چې دا څیزونه خوروي را خوروي ټول ګپ شپ دی ټول د دین مذاق اړوئ په دین کې دا بنیاد دی چې د انسان دپاره بنیادي عقیده ده او هغې دپاره موږ څو ځله د سورت لقمان آیتونه پیش کړي دي یو ځای سیمینار و د هغې هغه کرتا درتا چې و هغه لږ لیبرل ماینډډ و هغه چې سرمني کولاولو نه په هغې کې خبرې شروع کړې او ډېره ترجیح یې ورکړه غیر مسلمو اعمالو له ورپسې زما تقریر و نو ما د سورت لقمان آیتونه ولوستل چې لقمان حکیم هوښیار سړی و هغه د اخلاقیاتو د معاملاتو د لین دین د حقوقو د هغې بنیاد نه مخکې څه شی ښودلی دی یا بنی لا تشرک بالله قرآن ووایه نه بیا خبرې کوه که نه بچوړیه شرک مه کوه الله سره نورسته بیا د پلار مور حقونه خولی دي دیم ویلی دی چې خلکو ته د هغې مخکې شوړ مه پړسوه ځمکه کې لویي کوونکې مه ګرځه خپلې بړایې مه بیانوه د هغې یو څیز ما تفصیل کو نه حکم چې مشر نه هغه ورو 9-11 پټ شوی قرآن وایي نه او دې خیال دی چې دا هر څه په احادیثو کې دي او د حدیث نه خو انکار آسان دی ده قرآن مجید نه انکار دی ته مشکل حدیث کا راځي عادی ابن حاتم دا ډېر لوی سخي سړی و حاتم تایي توی قبیله ده توی دا ډاکوان خلک و د خیر کار به ته نه کېدو په خرابو خلکو کې الله کله کله سم سړی پیدا کړي نو په دې کې حاتم پیدا شو طایي ورته په دې وایي چې دا توی قبیلې و هغه ډېر زیات سخي و نور څه به نه و نو بیا د خپل کور څاروي به یې حلالول میلمه ده نو د هغه باره کې تپوس وکړی شو چې دا عادي دا
حاتم تائی چې کوم دی دی به جنت ته ځي؟ هغې فرمایل نه، دا په الله ایمان نه ونه. دا خبره زده کول پکار دي چې د هرې نیکۍ د قبلولو دپاره بنیادي طور ایمان دی، او ایمان داسې چې پای کې شایبه د شرک نه وي، خالص ایمان. او په خالص ایمان کار نه کېږي. هغې سره دویم ایمان به وي په رسول الله صلی الله علیه وسلم. زمونږ نوی خلق قرآن وایي، نو هغه آیتونه به وایي چې پای کې د یهودو او د نصاراو ذکر دی، او د هغې په سابقه انبیاو د ایمان ذکر یې پکې. خو نور قرآن خو ورته نه معلوم. نو نور قرآن کې خدا هم شته دی چې په رسول الله صلی الله علیه وسلم به ایمان روړي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم کافة للناس، د ټولو خلقو دپاره رسول دی. که د یو سړي په عیسی علیه السلام ایمان شته، په الله هم ایمان شته، لیکن په رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغه ایمان نشته، د نجات نشي موندی. او حدیث کے راضی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی، زمانے پا اللہ قسمی چاگا یہودی یا نصرانی چی زما نم ووری تفصیل ورطا معلوم شی او پا ما ایمان رو نڑی دے جہنمی دیکھ. دا دوکو دڑاکو کہ دخل کو مرا دے، زمانگ دخل کو دخپل دین مطالعہ نشتا، اجی سو گوڑا سا گپ شپو لگی پہ بس روان شیخ. دا زمونږ اهل علم بیچارهګان هم دغه شان دي، قرآن خواله ورځي نه، حدیث خواله ورځي نه، د خپل ذهن په زور باندې به خبرې کوي. اسلام کې بنیادی چیز نقل لخ، نقل منی دا الله په کتاب کې یو خبره چې نقل شوې ده، عقل کې نه. او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په صحیح حدیث کې چې نقل شوې ده، دکه زمونږ دین ده. دا هر چا عقل به یا په دین پوهیږي یا به نه پوهیږي، دا هر چا په عقل کې به یا قرآن راځي یا به نه راځي. د ایمان معنی دغه ده چې انسان هغه اسلام معنی دا ده چې انسان د خپل فرمان بردارۍ خپل غاړه کې د الله د فرمان بردارۍ پړې واچي هغې پسې ځي، دې ته اسلام وایي. تو دې دا مطلب نہیں چې اسلام گندے دا عقل خلاف دے، نہ دا ہر چا عقل اسلام ته نه رسي. دا ښکاره خبره ده. یو جټ سړی دی بالفرض، یو سړی عالم فاضل دی، بے شمېره اسباق یې ویلي دي، سبقونه یې ویلي دي، سکول کالج یونیورسټي یې ویلې ده، او یو سړی زمیندار دی، آیا د دواړو عقل یو برابر دی؟ په دنیایي سوزونو کې یو شان نه ګڼي، خو په دین کې یو شان ګڼي. بارکیف احصاء لفظ احصاء منې علم کې راګرول. زمونږ اعمال الله لیکي ده، دا لیکي ولې الله ته خو هر څه معلوم دي. دا الله مونږ ته یو طریقه ښیي چې تاسو په خپله حافظه باندې اعتماد مه کوئ، لیکل کوئ. سورة البقره چې تاسو ګورئ نه پای کې د لین دین باره کې څه هدایات یې ورکړي دي. هلته فرمایي چې که وړه معامله ده او که غټه معامله ده، هغه لیکئ. د انسان دماغ دا کمزوري کېدی شي، خبره یې ریدی شي. دیو جنا نکاح طلاق دا معاملات دا لیکلی شي. خلکو به تر اوسه په دې بد ګڼل. ما یو ځای نکاح تړو، کلي نه بهر و، کافي وخت یې شوی دی، 10 کاله به کېږي. نو ما هغې ته چې نکاح نامه م راوړې ده، وایي چې نه موږ خو خپل یو. مې خپل جدا خبره ده، دستاویز دی، د حالاتو څه پته نه لګي چې کله پلټه خوري.
وینا نه داسې ټیک د ما زما سه اعتراض خو نشته. ما تنبیه درکړه چې دا معاملہ تاسو لیکئ، گواهان نمونه لیکئ، مہر لیکئ دیږي و دې کې حالات تر څنګه بدلې دي شي. هغه وینا نه به خرابېږي. ما ته ټیک ده 10 کاله پس معاملہ خراب شو. ما ته ویل ما ورته ما ته یاد نه لري. تاسو ما په خو ویل چې کاغذ لیکئ، گواهان مو لیکئ. وی ته دا ویلې چې نکاح تا تړلو. مې دا ویل شم خو نه ما ته مہر معلوم دی نه گواهان معلوم دی. داسې د الله عادتونه عجیب و غریب دي. الله په دې قدرت لرو چې د ازمکه اسمان یو ساعت کې پیدا کړی، یو لحظه کې پیدا کړی، لیکن فی 7 ایام د شپږ ورځې کې جوړ کړی دی. اولې دا سنت الله وی دا الله طریقه دې کې موږ ته دا تعلیم دی، دا تربیت دی چې تاسو یو کار کوئ تدریجن کوئ. دا څه مه کوئ چې یو کار ته لاندې وي ځان پې هم تباه کړي خلک پې هم تباه کړي. نه په دمه دمه کوه، په دمه دمه کوه، ګېجولي دا به سر ته ورسي. دارنګې د لیکلو کې هم دغه مسله ده. بل دا چې انسان خو ډېر چالاک دی که تاسو به وینئ د معاملاتو کې روغ رمټ سړی وي او ناڅه به پلټه وخوري شی ور روان کړي. خو چې کله لیکل موجود وي که نه نو بیا د انکار نشي کولی. لیکن بعض انسانان داسې لیوني دي چې هغوی د عملنامې نه به انکار کوي. قرآن دا فرمایي بعض خلقو ته به د هغه عملنامه په ښي لاس کې میلو شي، بعضو ته په ګس لاس کې میلو شي. چې کم سړی غیر مسلم دی اعمال د نیکۍ کم دي نو د هغه الفاظ به صحیح ما لهذا الکتاب لا یغادر صغیرة ولا کبیرة الا احصاها. دا احصاء لفظ پکې راغی. ما لهذا الکتاب د عملنامې له څه شوي دي لا یغادر صغیرة ولا کبیرة نړو کې څیز ګوري او نه لوی الا احصاها مگر ټول راګیر کړي. ا دې به انکار هم کوي، غالب هم دې پورې خندنه کوي. داغه دیوان کې یو شعر شته دی، هغه یو مصره ده چې کله د ملائکو دا لیکل کول نو آیا زمونږ څوک نماینده و هلته کې؟ یعنې ملائکو چې زما عمل لیکو نو زما څوک نماینده و د سره؟ هغه هم دا قسمه سړی دی. دې وجې نه قرآن مجید دا هم فرمایي چې کله دا انسانان انکار شروع کړي نو الیوم نختم علی افواههم، خولې ولا بندوي. قیامت پر ورځ د بعضې خلکو خولې به مونږ بندې کړو. چې خولې بندې شي نو د دې خوله خو بنده شوه ژبه، لیکن د دې لاسونه، د دې خپې، د دې سرمنې، د دې اعضاء مخصوصه، جلود نه مراد اعضاء مخصوصه دي، سرمنې نه دي. دا لویه مسله ده مونږ ته چې د قرآن سره کوم بنیادی علم دی، علم الاشباح والنظائر، هغې نه خلک واقف نه دی. نار سړی چې ګوري نه به جلودهم معنی سرمنې کوي، حاله دې معنی دغلته سرمنې نه دي. دارنګې سورة الانبیاء کې وقالوا لجلودهم لما شهدتم علینا، هلته هم د جلود نه مراد سرمنې خو نه دي، اعضاء مخصوصه دي چې پای بدکار کیږي. یعنی الله رب العزت هغه اعضاء ګواه کوي په دې باندې، د انسان خپل اعضاء نو دی به هغې ته څه وایي لما شهدتم علینا، تاسو ولې ګواهي کوئ؟ عذاب ته خو به تاسو ځئ. هغې ورته وایي انطقنا الله الذي انطق كل شیء. مونږ ته الله حکم کړی نو الله چې حکم وکړي خو بیا خبرې نه کېږي نورې. نو بهرکیف د لیکلو فایده دا را چې انسان د هغې نه مخ نشي اړولی، او که وامړي نو الله سره بیا چل شته دی.
دا احسادی راګیرول په علم کې، راګیرول په شمیرلو کې. الله المحصی دی، هغه راګیرون کې دی، هر چیز هغه راګیر کړی دی، علم کې هم راګیر کړی دی او لیکلو کې هم راګیر کړی دی. کوم آیت کریمه چې ما ویل دی، دې سره یو حدیث هم یو ځای کا د کجرن خبره سبا خلک اعتراض کوي د حدیثو باندې. نو موږ دا کوشش کوو چې د حدیث یو دفاع هم کېږي په هر یو خطبه کې. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې مدینې منورې ته لاړ څه کلونه وشو، نو صحابي ته حکم وکړ احسو لی احسو احسان او دے احسو راگیر کے اولی کے زما دپارا کم یلفظو الاسلام. سنن ترمذی، سنن صحیح مسلم حدیث ده. سمر خلق مسلمانان دی وغی کلمہ دا لا الہ الا اللہ وی پا مدینہ منورہ کی. احسو منے داغی شمارہ ہو گئے سمر کسان دی. خلق و خیال لائے چے حدیث دا ہو جائے بخاری زمانہ کے لکلی شوی دی، بخاری کم دے لکلی دی مرنا دا خو دا مدینی بالکل ابتدائی روزی دی. حدیث ویلیشی دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وینا تھا، حدیث ویلیشی دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کار تھا، او حدیث ویلیشی آگے کار تھا چی دا آگا پا مخ کی او خبر شوی دا یا او کار شوی دے آگا زورن ندکڑی منع ندکڑی. دا حدیث دری قسمون دی چی کل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائل چی مالا مسلمانان اولی کے چی سمر دی آگا دا حکم دے دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اولی کلی دی آگا. آگے زمانے کے صحابہ سمرو شپگو سونا والے شپگنی مسونا ترو سو پورے دے سیمان تو آئے دا چی دے حدیث سروسکا ویدہ سو تسوے چی پیغمبر دا فرمائے لی دی زمان حدیث ملی گئے تا دوکے خوص حل نہیں کنا. یو سڑے چی نوے نوے مسلمانی گی اگر قرآن و حدیث کے فرق نہ پوئی گی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر تا قرآن ہوئی نہ اگر تا خام خاداب ہوئی چی تا قرآن لکھا و حدیث ملی گا اور چکل آئی کہ پوئے راغل نبی اور تویل لکھے حدیث کا مطلب دے دے لوے ہنگامے جوڑا کڑے رکھ. پا مصر کے دا محمد عبدوہو جو ورطا خلق ہوئی عبدہ داغا نمخ کے دا فتنے نوے دا مصیبت تلتن راغلے اور دا جوڑ کڑے مستشرقین ہو دیکھ. جمال الدین افغانی بانے بیشمیر اعتراضات دیکھ دا دلتا دے خلق کو ہیرو جو کڑ دے چی داڑے الوے سڑے ہو. جمال الدین افغانی بانے دا اعتراضات تی چی دے دراصل رافضی دے بیشمیر اعتراضات تی بھی تاریخ خو لگو رہے. مونگا خپل محسن او خپل مفسد نه پیجنو چې مونږ له اچھا نقصان راکړل ډېر. تفسیر منارو ور ټیک دی کې د دین څخه خدمت شته لیکن ایک څومره گمراهی دي. دارنګه د مفتی عبده تفسیر د ما يتساءلون وګوره چې پای کې کومه گمراهی دي. مرزا غلام احمد قیامت سره متعلق چې کوم آیاتو دا غیبه تعویل کو مثلا اذا العشار عطلت قیامت چې کله راشي او د لسو میاشتو بلار بیوخه دا به خلک پریدي انه هیبت به دومره راشي. هغه سوی د دې نه مراد دا دی چې ریل ګاډی ورشي دغه سورلې او پاتې شي. دا دا مفتی عبدہ کتاب کیوں گو رکھا دا فتنے ٹولے آلتن راغی اللہ سے نوے شیخ ہونا دے دلتا خلق نیغ نیغ کی ما سر دلیل لے سر دلیل دا سر
کله چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث نه موجود نو په قرآن و عمل څوک څنګه کوي؟ دا ممکن نه ده. بهر کیف حدیث کې دغه دي چې ما دا پاره ولیکي هغه کسان چې هغه کلمات طیبه وایي، لا اله الا الله محمد رسول الله وایي، نو شپږ نیمو سوه نه وارې تر 200 پورې صحابه کرام خلق ولیکل. دا د کومې زمانې خبره کېدای شي؟ دا بالکل د ابتدایي دویم دریم کال خبره ده. کوم آیت چې ما ویلې دی په کې هم د احساس ذکر دی. ځوانانو ایته اصحاب کهف وایي، کهف غار ته وایي. هغې د شرک نه تنګ شوي وو، د حکومت خلاف یې وکړو، یو غار ته لړل د خپل ایمان د بچ کولو دپاره. هلته خلک ځان له ځان له کیسې کوي. بیا قرآن د هغې د سپي ذکر کړی دی او دی ویلي چې هغه د غار په خولې ناست و. نو خلق دا وایي چې د اصحاب کهف سپی چې دی دا به جنت ته ځي. خلک وایي نو موږ ته اوس پته نشته. دا د خلقو خبرې نه الله په خپل کتاب کې ویلي او نه رسول الله صلی الله علیه وسلم چې د هغې تفصیل کړي. خو هر سړی به لګیا بس یو داسې سړی چې هغه ته هېڅ علم نه وي، اب هم د خپل علم اظهار کوي چې او جي موږ اورېدلي دي. داسې د چا دی اورېدلي؟ د یو قصه ګو سړی نه به یې اورېدلي. نو یو سړی چې د هغه کار دا وي چې هغه قرآن او حدیث ښیي، هغه دا قسمه څیزونو باندې اعتماد نه کوي. دې ته ګپې وایي، ګپ شپ دی. اخو الله د هغې د حفاظت دپاره ساتلو. قرآن دا فرمایي چې لو اطلعت علیهم لولیت منهم فرارا ولملیت منهم رعبا. که څوک په هغه زمانه کې هلته تللی وی که نه، دا نه چې اوس هم ژوندي دي، دا قرآن په الفاظو نه پوهېږي. که په هغه زمانه کې څوک هلته تللی وی نو تېښته به یې کړی وی د هغې نه. اوس خلک وایي تر اوسه ژوندي دي. کوم ځای ژوندي دي؟ دا قرآن هغه نقشه، قرآن منظرکشي کوي که نه؟ قرآن دا منظرکشي کړې ده چې که ته لاړ شې هلته کې وګورې نو ته به هلته نه تېښته وکړې. دا کسان هلته کې ډېره موده وه. څومره موده وه؟ نو قرآن مجید فرمایي ولبثوا فی کهفهم 300 سنین وازدادوا 9. دی په هغې خپل غار کې 309 کاله پاتې شوي وو. دا اوده وو، مړه نه وو. اوده وو، مړه نه وو. دومره چې ثم بعثناهم، بیا موږ را بیدار کړل. بې عین ثې ژوندي کولو ته نه وایي یوازې، بعث خو کله پیغمبر مقررولو ته هم وایي، او بعض کله اوده ویښولو ته هم وایي. الله یې موږ دا را بیدار کړل لنعلم ای الحزبین احصا لما لبثوا امدا. احصا یحصي احسان دلته هم راغی. دا دې دپاره چې دا خلک به اوس 2 ډلې کېږي. یو بل نه به تپوس کوي چې مونږ څومره وخت تېر کړی دی. نو یو ډله به یو میاد ښیي او بله ډله او بل وخت ښیي. هغې کومې وختونه ښولی دي؟ لبثنا یوما او بعد یوم. چا کې چې عقلي په دې پوهېږي هغه. چا ویل مونږه یو ورځ تېره کړې ده، چا وی نه د ورځې یو مازدیګر یې هم تېر کړی ده. دا مړه وو که اوده وو؟ اوده وو که نه؟ او دا زمونږ مقبرو کې چې پراته دي دا مړه دي که اوده دي؟ دا مړه دي. خو دا هر څه باندې پوهېږي. که څوک لړ شي ورته ووایي چې ماله دوا وکړه هم ورله کولی شي. ستا دی کوپړی کې دلته دماغ شته که نشته؟ مړي ته د دنیا هېڅ پته نه لګي. ځکه قرآن هغه فرمایي چې د هغې د ټایم چې هغې تېر کړی 309 سال دی. او دې څه وایي لبثنا یوما او بعد یوم. مونږ یو ورځ تېره کړې ده یا د ورځې څه حصه. احصا منې په علم کې راګیرول
چې دې کې کم یو کس صحیح ګنتی کولی شي. د قرآن وضاحت سره وې چې مړی ته د دنیا هېڅ پته نه لګي. مړی به خبرې هم کوي، هر څه به کوي خو دنیا سره د هغه څه کار نشته. اوس انسان چې کله مري که نه، د قرآن دا ګواهي ده چې دا کم غیر مسلم دی، دا کم کافر دی، بېدینه خلق دی، نو ملائک د مرګ په وخت کې یضربون وجوههم وادبارهم. دا قرآن دی کله چې سات کله اخلي نو هغه ټایم کې یضربون وجوههم وادبارهم، مخونه ورله وي او شاګانې ورله وي. تا چې د څوک لیدي داسې یو مړی تاسو لیدلی دی چې د هغه نه ساه وځي نو هغه څوک وهي راوهي؟ ګپ شپ مه لګواسې که نه. زمونږ او د مړ کېدونکي په منځ کې یو برزخ دی، مونږ په هغې ژوند پوهېږو نه. نو که هغه خبرې کوي، هغه اترې کوي، هغه چغې وایي نه وایي نو. قرآن چې کله ویلی دی نو مونږ په هغې باندې ایمان دی، خو مونږ په هغې پوهېږو نه. او د نه پوهېدو وجه دا ده چې من ورائهم برزخ الی یوم یبعثون، تر دوباره ژونده پورې د دې ژوندو د مړو په منځ کې یو پرده ده. دی لږ وړاندې لاړ شه، ډېر شی غیر مسلم، ډېر شی کافر د عجایب ګرو کې او میوزیمز کې پراته دي. د فرعونیانو باره کې قرآن فرمایلی دی چې النار یعرضون علیها غدوا وعشیا. په فرعونیانو باندې اور سحر او ماښام پیش کولی شي. د مصر په عجایبګر کې چا اور لیدلی؟ داسې لوی کافر خلک دی که چې حدیث کې یو شی راشي دی به د هغې مذاق وړوئ. د قرآن سره به څه کوي؟ د دې خیال دی چې د قبر د عذاب ګندې حدیث کې دی یوازې، او قرآن کې هم لیکلی. د خپلو بنیادي عقایدو نه ځان خبرول پکار دي. بهر کیف د الله نومونو کې یو نوم دی المحصي، په دې به انشاءالله راتلونکي جمعه کې هم څه خبرې کوو. اقول قولي هذا استغفر الله لكم ولسائر المسلمين.